أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم 73 نمبر درس دریویم. او دې درس کې مخکې د طائف حالات بیان شو د شعب ابي طالب چې شعب ابي طالب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه په ملګرو څومره سخت تیر شوی او دغوی په خلاف یو ظالمانه صحیفه لیکل شوی و او په شعب ابي طالب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه ملګرو ډېرې زیاتې سختې تیرې کړې تر دومره پورې چې د زنانو او د ماشومانو چیغې به بار کلو کې اورېدل کېدې چې ماشومان د لوږې نه دومره خراب شول چې د هغوی چیغې به خلکو اورېدلې. صحابي ذکر کوي وایي موږ به پاڼې او دغه شانته اډوکې خوړل، دومره سختي راغله. د ونو پاڼې به م خوړې، هغې باندې به پوستکي به م خوړل، په هغې به م وخت تېراو. او یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري نو، بلکې د هغې سره نور هم بنو هاشم او بنو عبد مناف کوم چې د هاشم خاندانو هغې کې ورسره ډېر خلک وو. دې کې دغه صحیفات څرنګه ختمه شوه، د دې ختمېدل څرنګه وو؟ ان مع العسر یسرا. دا تقریبا څه د پاسه 3 کاله پورې مسلسل دا سختي ورسېده. نو تر دې پورې چې دغه ظالمانه صحیفه هم ختمه شوه، د هغې معاهده هغه هم ختمه شوه. دې کې 2 کاره وشو. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ښکاره شوه، او بل د کفارو د مشرکانو په زړه کې الله نرمي راوسته. یو مشرک دی هشام ابن عمرو ابن ربیعه العامري، د ده په زړه کې دا رالل چې موږ خو دلته خوراکونه کوو، مزې کوو، او د بنو هاشم او د بنو المطلب اولاد د لوږې نه مړه شو، هغوی چغې وهي. او دا خو ډېره زیاته غلطه فیصله ده چې دا شوې ده. اوس د ده زړه کې نرمدلي راله، دی ځان له کسان ګوري، ځکه به ځان له کېږي نه ټول خلک د خلاف ودرېږي. نو دا ډېره ګرانه ده. دی اوس پټ پټ په ګرځېدو شو ځان له ملګري پیدا کړي. نو دی وایي زه د شپې پټ ووتم، د شپې پټ دی ووته. چې کله ووته نو د زهیر بن ابي امیه المخزومي خواته لاړی. دا مشرک دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی، د ابو طالب خوریی دی، د عتیقه زوی دی. عتیقه د عبدالله ابو طالب د عباس رضی الله تعالی عنہ د دې خور وه. او د فاطمه کې د دوران یو واقع به د هغې راشي، د دې یو خوب دی هغې لیدلی، هغه به راشي. نو دې زهیر خواته دا هشام ابن عمر لاړی او دا ورته وایي یا زهیر ارضیت ان تأکل الطعام وتشرب الشراب واخوالک بحیث تعلم. ته به دې خوشحاله چې ته په خپله خوراکونه کې په خپله باندې وبس کې مزید چرچې کې، واحوالک بحیث تعلم، استاد ماماګانو کوم حالت ته خبرې د هغې نه، ځکه ابو طالب خپل ماما و، دغه سره نور خاندان چې کوم تلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ترور سره د ماما زوی و، ته د هغې نه خبرې ده هغوی باندې څه تېرېږي. چې زهیر دا خبره واورېده نو زهیر ورته وایي ویحک انما انا رجل واحد، ورشه سړی زه یوازې کس یم، زه به څه وکړم؟ ما ته ښه پته ده
چې په هغه کوم حالت تیریږي زما په زړه باندې څه تیریږي خو زه یوازې یم. نو هشام ابن عمر ورته وایي اوس د هشام ابن عمر په زړه کې دا خبر راغله چې سړی خو زما ملګرتیا کوي او دې تیار شه او په دې کار باندې خپه نه دی. د هوښیار انسان کار همدا دی، طریقه به چې یادې نو داسې خلکو ته به وګوري. د ډایرکټ داسې ویلي و زهیر ته چې زه راووتم ته زما ملګری شه، نو کېدای شي زهیر خبره بدله کړې وي، ځکه دا خیال راغلی و چې مثال به ته ور زمانه حل وباسي یا بل څه خبر راغلی وي. نو د ورته اول په زړه کې د نرمدلۍ خبر راوسته چې ستا ماماګان دي، زه څه کوم خو ستا خو ماماګان دي که نه، ته ولې د هغوی خلاف کې اواز نه اوچتې. نو زهیر هم هغه څه وایي زه یوازې یم، زه څه کولی نه شم. نو دی پوه شو چې اوس دا سړی خو مثال په طور ما سره ملګرتیا کوي، نظریه یې ورله معلومه کړه. نو دی ورته ویل وایي لقمت فی نقضها، زهیر وایي زه خو یوازې یم، که ما سره یو قسم بل ملګری شه لقمت فی نقضها، زه به د دې صحیفې په ماتولو کې پاڅېږم او دا به ایسته ماته کړم. نو د هشام ورته وایي ها قد وجدت رجلا، تا خو ملګری تا سره شته دی بل. دا زهیر وایي هغه څوک دی؟ هشام وایي زه یم که نه، زه دې ملګری یم که. دا زهیر ورته وایي ها ته مې ملګری، نو ابغنا رجلا ثالثا، زه یو زه شوم زهیر وایي یو هشام ته شوي، زه لاړ شه درېم وګوره. نو هشام اولنی را پاڅېدلی، هشام لاړې درېم کس په کار دی، دی لټۍ. نو په دې کې دی معتم ابن عدي خواته لاړې، دا مطعم ابن عدي خواته چې لاړې، نو دا مطعم دیم مشرک دی او خصوصا په مکې والاو کې دی ټولو کې مشر سړی و، ښه د هوښیار سړی و. نو چې دی ورغلی نو دی ورته وایي یا مطعم دا بنو هاشم او بنو المطلب خو زموږ خاندان دی، خپلوان هم د رشتې دي ورسره، او په کار دا و چې تا د رشتې خیال ساتلی وې، په هغوی لوږې تېرېږي، سختې تېرېږي، تا خو ګوره د هغوی په باره کې هېڅ اواز اوچت نه کړ. نو داسې انداز کې خبرې ورته وکړه چې لکه د مطعم ابن عدي دا زړه یې نرم کړ. نو دی ورته وایي ویحک انا رجل واحد، ای د الله بنده ای خوار شه، زه خو یوازې یم، زه څه وکړم، زه هېڅ نه شم کولی. نو دا دغه ورته وایي دا هشام وایي نه بل ملګری دې شته. نو دغه وایي دا مطعم وایي څوک دی؟ هشام ورته وایي زهیر دی. وایي ښه وایي درېیم طلب کړه. نو دی وایي درېیم هم شته. وایي درېیم څوک دی؟ وایي زه یم که نه. وایي ښه نو لاړه څلورم پیدا کړه. نو هشام لاړې څلورم ملګری ګوري، دې کې دی ابوالبختري بن هشام نه لاړې، چې هلته لاړې دیم مشرک دی خو لکه دیم نرم مزاج دی، چې هغه خواله ورغلی هغه ته وایي تا ته پته شته زمونږ دا خپلوان زمونږ دا د رشتو والا خلک دوی په ناره لوږه باندې سختۍ باندې ژوند تېروي، دوی سره تجارتونه بند شوي دي، ماشومان یې چغې وایي، دا خو ډېره ګرانه ده، زمونږ په دې اړه کې دومره نرم دلي نه راځي. نو هغه ورته وایي زه به څه وکړم، زه خو یوازې یم. هغه هم دقه جواب ورکړه زه یوازې یم، زه څه نه شم کولی. او دا دم طریقه هوښیارتوب یې دا وکړه چې د هر چا خواله ځان نه ځان لاړې، د هر چا رایې ځان نه معلومه کړه. لکه مثال زه لاړ شم حاجي صاحب ته چې صاحب داسې خبره ده، دی وایي یاره دا خو حکومت وطن دی، زه به څه وکړم ځان له. نو معلومات خو راته اوس چې دی زما ملګرتیا کولی شي. نو ده ته مې مراس کاره بل ته. نو دې څلورم خواله چې راغلی ابوالبختري خواله دی را نرم که. نو ده مول زه یوازې یم، زه څه نه شم کولی. نو هغه ویل ما سره څوک ملګري نشته. هشام ورته وایي زه یم پلانکې دی پلانکې، نو څلور یې ورسره ملګري کړ. ویل ښه. مطعم بن عدي ورته وایي زه لاړ شه یو بل مرګ دغه کا ابغنا حامسه، پنځم کس راله وګوره چې پنځه شو. نو هشام لاړې د زمعی بن اسود بن المطلب دغه خواته لاړې، چې هغه خواله ورغلې هغه سره خبره وکړه او هغه ته د بنو هاشم چې کوم بنو هاشم خپلولي و هغه ورته ذکر کړه، هغه سختي ورته ذکر کړه، حقوق ورته ذکر کړه چې ستا دومره تارس نه راځي. هغه ورته دغه جواب ورکړه چې هلکه زه یوازې هم څه کولی نه شم. نو دی ورته وایي چې نه ته یوازې نه یې، موږ ملګري یو. ټول ورته بیان کړه چې دا کسان یو دا کسان یو. وایي ښه ډېر کسان شو، پنځه کسان شو، زه چې یو مشوره وکړو خپله. نو دوی د غزې نه راووتل او حجون نوم یو علاقه ده، مقبره د هغې کې کېناستل، یو بل سره بیعت وکړو
کلک شو کلک ودرېدل. حدیث کې راځي رسول الله فرمای ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الله رب العالمین دا دین کله کله یو فاجر د وجه مزکه مضبوطه وي. دا ټول مشرکان دي ولیکن دومره غم راخستې دي مسلمانانو ملګرتیا د پاره چې د شپې ګرځي. دا مطلب نه چې اسلام ملګرتیا کې خو نرمي ده پکې په زړه کې درد دی او د شپې فیصله وکړه. هوای څو وکړه څه وکړو. دا زهیر بن ابي امیه متکلم بزیم اول خبره بزکم کار څه کېده اول خبره بزکم وخات څه وکړو. وای چې کله سار شه نو ایمون به داسې کار وکړو چې د دې بچ علاج بده کې چې کله سباش دوی لاړ خپل مجلسونو ته. مشرکین عبادت دا چې دوی مسجد حرم ترال سار کې یو طواف د درې به وکړل بس بیا به کېناستل بیا به ټوک ټقال یو غم شپ لګاول کوجره کې سړی ناسي. دا قران وایي ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه بس غم شپ ټوک ټقال به کولې. دوی دا عادت او وسګارو ذکر دوی یو پیشه او تجارت اب چرته یو موسم کې کېده او باقي چې کومونو ټول وسګارو کله چې سړی وسګار شنه بیا څه شي بس بیا په جنگ شنه بس فسادونه ته جوړيږي. نو دوی نه تاسو وګورئ چې زمون څومره موحدین علما کرام دي دوی په وسګار دي روزګار باندې دي. دوی به یو ځکه مدرسي بل ځکه مدرسي او دا بدعتيان د کم چلانجي غوبلې کوي دا وګور دی وسګار دي. دوی کار نشته دوی د وجنه دوی روزګار نو دوی وسګار نه سونه مزکه فسادونه خریدل. نو دوی ناس دي په مسجد حرم کې. په دې کې زهیر بن امیه المخزومی د ویلو چې خبر بزکم د خسته جامع او غسته خسته لباس غسته او سار را د بیت الله نه طواف کوي. نو ته خلک ډېر خلک بناسو ولکه داسې نه کوي چې لکه مثال په یو غونډه راشي په یو ځای کې نه لکه مثال ار یو قلار ځان را یو ځای کې کېناسته بل قلار را بل ځای کې کېناسته دغه د جمعه کې خار واره کېناسته مسجد حرم کې. چې دې کې زهیر طواف وکړ واپس کې رااله خلکو ته یو आवाज یو یا اهل مکه انا اكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفه القاطعه الظالمه. دا आवाज یو زهیر یا ادم کې ولو دا د کوم چې د رسول الله سلام د ماما دغه دی د ترور زوی دی وای ادم کې ولو انا ناكل الطعام من روټي خورو من کپڑے غوندو تو ګور ما څومره خسته کپڑے غوستي وبنو هاشم هلکا بنو هاشم هلاك شو لا يباع ولا يبتاع منهم نور سره څوک تجارت کوي نه څوک اخلي هیڅ نه کیږي. قسم بالله هغه وخت پورې بنه کینم حتى لا تشق هذه الصحيفه القاطعه الظالمه تر څو پر چې د ظلم او د سلاحمینه قطع کون کې دا د ظلم او د بربریت نه ډکه صحیفه ماشلولې نه نشلیدلې نه دا چې نشلیدلې هغه پرې بزاواز چته. ابو جهل ګټ کې ناشته هو غټ شیطان راپورته شه ول کذبت والله لا تشق قسم په الله دروغ دی والله چیرته شلېږي. وس دی کی چې دا خبره وکړه نو زمعی بن اسود راودانګل هغه یو ګټ نواز ول انت والله اکذب ما رزینا کتابک حيث كتبت خیزو کتبت قسم په الله ابو جهل تا دروغ ویل په دې صحیفه مون په وخت کې نو خوشاله کړ چې تاریخ کړي. ابو جهل چې دلته وکړ چې دا د کم جنراله نو په دې کې چې کله دا خبره زمعه وکړه نو بل بختری کې د بل ګټ نه راودانګل هغه ول صدقه زمعه رښتیا ویل دي لا نرزا ما كتب فيها ولا نقر به نه په خوشاله یو نه اقرار کو. زمعه رښتیا ویل دا خبره صحیح ده چې دا خبر وکړه. ابو جهل دې بل ته ګوري بل ګټ نه مطعم بن عادي پاتې دا چې کله مجلس کې د یو ګټ نه کس را پاتېږي نو ټول مجلس سره دا غم چې تخکاری چې دا ماحول سره تخکاری چې ټول به یو طرف شي دي. نو مطعم بن عادي را پاتې ول صدقتما قسم چې تاسو دوه رښتیا ویل وکذب من قال غیر ذلك تاسو نه علاوه چې څه خبره کوي دروغ وایي لکه نور خبره تم نه خو تاسو دوه رښتیا ویل. قسم بالله نبر الى الله منها ومما كتب فيها من الله تبيزار یو د دې صحیفینه او څه چې پکې لیکل شي بس نه منو دا دې نه برائت کومګه بل ځنه په هشام بن عمر راودانګل هغه دا ول مطعم بن عادي او دا چې کوم دی د دهم کې مشر سره او هشام بن عمر هغه راودانګل هغه دا خبر وکړه
هغه مشر چې کوم و د ټولو مکې والا مطعم بن عدي د مشر سړی و دی راپاڅېد او چې کله دم دا خبره وکړه ول تا رښتیا ویل زهیره ول دا ستا خبره بالکل حق ده ول دا د ظلم او د بربریت نه ډکه صحیفه ده. ابوجهل لږ هغه څه سر یې ښکته کړ او الله ذلیل کړ رسوا شو چې زما دې کار ته خو اړو سر چا رای ورنه کړه. نو ځان سي ویل هذا امر قضي بليل وتشور فيه بغير هذا المكان. هذا امر قضي بليل وتشور فيه. دا داسې کار دی چې د دې فیصله د شپې شوې ده او تقریبا چې دا مشوره هم چېرته په یو بل ځای کې شوې ده. ځکه ځان سره دا خبره وکړه په مزه. کله چې دوی دا اراده وکړه چې دا صحیفه را لرې کړي نو ابو طالب د جماعت په یو طرف کې ناسو. په دې ځای کې د الله رب العالمین یو بل معجزه راښکاره شوه د دې صحیفې د رالر کولو نه مخکې. د ابو طالب د جماعت ته څنګه راغلی ځکه دا پیله ځل راغلی دی خو نو 3 کاله دی هم نشو راتلی بانو دلته یو معجزه د رسول الله ښکاره شوه. هغه داسې چې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبرداري ورکړ چې دوی په بیت الله کې کومه صحیفه دنه مو دغه کړی ده نو دوی بار اچولې وې ځان د کړی و بیت الله ور بند کړو. هغه ته د وخت مطابق چې کومې تعلیوي هغه ته لګول ځکه چې تاریخ د قارون دوران کې وی چې الله دغه تذکرہ کړی نو تعالی لګیدلې و دروازې ته دروازې پر څوک نه وتی او رسول الله راغلی سره نه دی. دلته رسول الله تعالی ویل چې هغه صحیفه چنجي په لګیا شوی دی وړلې ده صرف کم ځای کې چې زما نوم دی اقی پرېخې دی باقي ټول چنجي وړلې ده. اوس ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ترې خبر کتر ته وای سیبا کاکا کما صحیفه چې دا خو چنجو وړلې ده ما ته الله خبر را ولخه ولته رښتیا ویل زه بالکل رښتیا ویم. هغه صحیفه کې نلار شي معلومات وکي هغه چنجو وړلې دلته دی بل طرف ته مشوره شوی شپې او کسان خبر هم کوي هغه چنجو وړلې ده او بل خبر ده چې کوم ځای کې د الله نوم د صرف اقپات شوی کې دی وګوري. ابو طالب په دین یې تر دې مجلس کې کېناس او دلته مجلس کې خدا خبري وشي نو ابو طالب مرا پاسي ابو طالب دا خبر وکړه ول اے خلکو یو خبره کوم ول څنګه ول تاسو ته پدر چې محمد د دې ځنه تر 3 کالو چې هغه د شعیب ابي طالب نه ښکته نه راغلی 3 کالو چې هغه بیت الله ته نه راغلی دوی ټیک ده بالکل ول 3 کال دا غو چې دلته نه راغلی 3 کال مسجد حرم کې تاسو نه پرې نه راغلی چا سره خبري نه دي شوی چا سره کلام سلام کلام نه دی شوی. هغه ما ته دا خبره کړي چې هغه صحیفه چنجو وړلې ده صرف چنجوې نه بلګېدلې هغه وړلې ده صرف د الله نومونه پکې پاتې دي. اے راځي دا صحیفه وګورو کدا رښتیا دغه شانته و تاسو د وسه پرې هغه ته تعالی لګولې د کلاو کړي نه وسه کلاو هي کدا خبره دي سیوا قراشه د پیغمبر عمر دې حق وای رښتیا وای ولي ورسره زیاتې کوي او کدا سينو راشه زیبه دا پیردار کوم مړی ځکه ابو طالب ته پته و چې د دروغ نه وای. ابو طالب ته پته ول کدا خبره غلطه و دا پیره به زیدار کوم مو پر مینه درکو کوم او دا ټیک شو دې کې دی ور کلاو چې ور کلاو صحیفه یو کتله نو دوی قانون دا چې دی وکړه خط لیکه نو دی په کې لفظ ابتدا نه دسی لیکه بسمک اللهم دا کفار لیکه بسمک اللهم الا استاب نوم باندې شروع کو اق بسمک اللهم دا یو لفظ کې پاتې او باقي ټول چنجو خړلې و چې دا یو قتل نو دوی خو سرونه ښکته کړل او دوی به یو بل طرف ته تاویل کاوه ډایرکټ پیدا خبره کوله. دوی یو ځل رااله رسول الله ته ویل اې د الله رسول مونږ به ته عمر چې حق پیغمبري خو اله به دې عمر چې دار 14 سپوږمۍ په منځ بیل کې نیمه یو لاس تراولې نیم بل الله رب العالمین واقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الله یې قیمت وزن نږدې شو کوم مطالبه چې دی وکړه سپوږمۍ وشلې ده په منځ باندې ولیکن کدی هر قسم معجزه وینم دی څه وایي سحر مستمر یا دا خو یو عجیب جادو دی. دوی ته دغه نن زر تعویل وکړ یو کافر پکې را پازید आवाज یو کو الکه ول د محمد دسی عجیب جادوګر دی چې اسمانونه خلا پرې د چې بزمکه کې په ګډ ګډ باندې د جادو وکړ
هغه زه د دې خبرداري ده هغه زنه دلته څه وکړه صحیفه باندې څه ولګول چنجي ولګول بس زر به د خلکو ذهن دې ته تاو دا دوی عجیبه کار ول دا خداسي وش